پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي وی چې دا غې نه پس زه د ام هانی سیب کور نه مسجد حرام حتیم شریف تاسو کې اکثر خلکو هغه دیدار کړی دی چا چې نه کړی رب دې موږ سره بار بار دیدار نصیب کا په مسجد حرام کې د ام هانی سیب کور نه رسول الله فرمایي زرا واشته شوم مسجد حرام حتیم شریف تا او دا یاد لرئ په احادیثو کې ثابت تا څلور کرتی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سینه مبارکه د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک هغه د الله په حکم باندې جبرئیل علیه السلام سری کړی دی هغه یې رویستی دی او هغه یې د حکمتونو د نورونو د علومو نه د الله په اذن باندې ډک کړی دی څلور کرتی پیغمبر علیه السلام شق صدر د سینې سریوالی د زړه سریوالی هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شوی دی یو چې کله ماشوم او چا سره د هغې رضاعي مور مبارکه چې کومه خپله مور مبارکه یې نه حلیمه سعدیه رضی الله عنها کله چې هغې سره په هغه ټیم کې اول ځل په هغه ټیم کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سینه مبارکه سیرې شوه زړه مبارک یې وله سیرې که او دا ګوره یاد لرئ دا د تطهیر دپاره نه چېرته هم دا ذهن له رانشي چې رسول الله مبارک زړه یې پاکاوه نه تطهیر دپاره نه و مزید پکې نور علوم او حکمتونو اچولو دپاره و ځکه چې د چا زړه دومره پاکي چې د ټول کائنات پاکو زړو هغې کربه مې حصې ته نه رسي ټول زړونه دا څومره چې پاک زړونه رب پیدا کړي دي هغه پاک زړه د رسول الله ته نه رسي نو هغه زړه بیا د تطهیر دپاره نشي سري کولی پاکوالي دپاره نه و دا مزید حکمتونه مزید ایمان نور چې رب او دا یاد لرئ رب کائنات سره دومره ډېر شیان دي چې هغه رب ته معلوم دي چې څومره دي بل چاته نه دي معلوم نو هلته سینه مبارکه سیرې شوه په اول ځل باندې وجه دا وه چې ماشومان کوم له لعب کا ماشومان په ماشومتوب کې په کوم لوبو کې اخته کږي رب فرمایي زما محبوب د په ماشومتوب کې په دغه لوبو کې مه زما محبوب د په ماشومتوب کې ما ته ګوري او د زما ذکر دکا نو دا شق صدر یې دې دپاره وشو چې په ماشومتوب کې چې کومې ټوکې ټکارې د ماشومانو دي چې رسول الله مبارک د هغې نم پاک شي هغه هم اونکا یعنی په هغه ټیم کې هم د رب کائنات په طرف باندې متوجي او بیا چې کله صاحبانو دویم ځل کله چې رسول الله مبارک بلوغت ته نږدې شو بلوغت ته شق صدر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شوی دی او التم غرض دا و چې مزید د حکمتونو نه مزید د انوارو نه رب کائنات د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک ډک صرف په دې نیت باندې چې د ځوانۍ کوم حرکات دي د ځوانۍ کوم حرکات راځي په انسان کې چې زما محبوب علیه السلام د ځوانۍ هغې حرکاتونه بالکل پاک او صفا شي مطهر شي مقدس شي بالکل پاک شي نو په دې بنیاد باندې دویم ځل شق صدر دا د بلوغت نه مخکې شوه او چې کله دریم ځل چې کله اوله وحي په غار حرا کې پیغمبر علیه السلام باندې اقرأ بسم ربک الذي خلق دغه آیاتونه نازلیدل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جبرئیل علیه السلام سره اشنا نه و وحی ورته عجیب ښکاره کېده نا اشنا ورته ښکاره کېده او دا یاد لرئ جبرئیل برداشت کول دا د هر یو ذات کار نه دی جبرئیل څومره غټ دی علما فرمایي یو وزر یا مشرق نه وخله تر مغربه پورې دی یو وزر یا جبرئیل به څومره غټي پیغمبر علیه السلام 23 کاله زما استاد لپاره برداشت 23 کاله کې قرآن کریم نازل دی 23 کاله پیغمبر علیه السلام راغلی دی دومره درنه فرشته یې 23 کاله زما استاد لپاره برداشت کړه او قرآن کریم غوندې عظیم کتاب رب کائنات د حضور علیه السلام په توفیل باندې زما او تعالی راکړه نو دریم ځل شق صدر چې کله جبرئیل علیه السلام اوله وحی راوړه الله فرمایي رسول الله مبارک بر سره دومره اشنا نه او دا قوت غواړي الله کلام اوریدل برداشت کول جبرئیل برداشت کول دا طاقت غواړي
شق صدر د پیغمبر علیه السلام دې دپاره وشو چې څومره طاقت او قوت او رب کائنات ټول زما او ستا محبوب کریم آقا علیه السلام له ورکړه. او په څلورم ځل باندې دغه واقعه د معراج ده، دا په څلورم ځل باندې. او دا یاد لره امام بخاری امام مسلم دواړو حدیث روایت کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي مسجد حرام له زرا وستما، په مسجد حرام کې ازما سینه مبارکه سری کړه، زما زړه مبارک یې سری کړه د تطهیر د پاره نه، د پاکولو د پاره نه. هغه زړه چې په کائناتو کې تر پاکواله تقسیم دی، هغه زړه چې دغه زړه نه پاکواله په ټولو پاکوالو باندې تقسیم دی، هغه زړه یې مزید د حکمت نه ډک، هغه زړه یې مزید د ایمان نه ډک، هغه زړه یې مزید د علوم نه ډک. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو د سرو زرو تال د یو سرو زرو یو پتنوس جبریل علیه السلام مبارک راوړ او زما زړه مبارک یې په هغې کې کېښوده، زمزم اوبه یې راوړې او زما زړه مبارک یې په هغې باندې روینځه. دې له وجې نه چې پیغمبر علیه السلام زړه مبارک زمزم ته ضرورت و، په دې وجه باندې چې زمزم ته د نبي علیه السلام د زړه نه شرف ملو شي. دې له وجې نه چې زمزم د وجې نه رسول الله ته شرف ملو شي، نه زمزم ته د پیغمبر علیه السلام د زړه د وجې نه کمال ملو شي. دا به زمزم خواهش کړی چې ما یو ځل د رسول الله په زړه کې واچوي، یو ځل چې هغه نسبت مام پیدا شي چې کوم نسبت رسول الله سره حوض کوثر دی.